د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي من قرأ حرف من کتاب الله، چا چې د کتاب الله یو حرف ولوست فله به حسنه، په دې یو حرف باندې ته نیکي ملاویږي، والحسنة بعشر امثالها، او دا نیکی د دواړو جهانو سردار مبارک وی یو پلسته. او بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سوی لا اقول الف لام میم حرف، زه دا نه ویم چې الف لام میم حرف دی، یو الف حرف، الف ځان له حرف تر مسما په اعتبار د علماء طالبان پیږي، لام ځان له حرف تر مسما په اعتبار، میم ځان له حرف تر مسما په اعتبار، درې حروف شو رب ذوالجلال په 13 نیکۍ ورکړي. دومره برکت الله قرآن کې ښود. بیا چې کوم د درس و تدریس مجلسونه دی او درس و تدریس لا لکه دا مدرسه را دا ماشومان را روان شو، استادان درس و تدریس را روان شو، رونو په یو قدم باندې رب ذوالجلال 200 نیکۍ ورکړي. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله، مولانا سرفراز خان صدر صاحب لیکلی دی چې په یو قدم الله 200 نیکۍ ورکړي. دی جماعت ته د مدرسې ته پراتلو څونه قدمونه استادانو او شاګردانو واغېستل، په واپس لو باندې څومره قدمونه واغېستل، څومره نیکۍ شوې. او بیا په مدرسه کې چې 1 روپۍ رونو ته خرج کړه نو دا یو پلس خامخا الله ورکوي، رونو یو په 200 به رب ذوالجلال بدلې درکوي، د دې نه زیات هم ورکوي. هسې یو پلس ته مدرسه کې الله یو په 200 ورکوي، دا د الله په لار کې ته ولګول. دلته الله د قرآن خدمت کېږي، یو په 200 الله پاک ورکوي. حساب لګوه چې چا 50,000 1 لاک ورکړي څومره به الله ورکوي. الله دې زموږ استاد د حلال رزق نصیب کړي. نو قرآن کې الله نو ډېر زیات خیر او برکت پیدا کړی دی. بعضې داسې صفتونه الله په دې کې ښودي دي چې دا په نورو کتابونو کې الله نه دي ښودي. یو په هغې صفتونو کې رونو دا دی چې الله وی دا مونږ نازل کړی دی، دا یو نصیحت دی، الله وی حفاظت به مونږ کوو. ګوره د دې ماشومانو په ذریعه باندې الله حفاظت کوي که نه، د دې ماشومانو جینکو په ذریعه باندې الله حفاظت کوي که نه. د دواړو جهانو د سردار مبارک د زمانې نه والا تر دې وخته پورې قرآن په خپل شکل اصلي شکل محفوظ دی الحمدلله. الله د حفاظت ذمواري غشتې ده، نه به پکې څوک تغییر او تبدیل وکړي، نه د قرآن د یو صورت څوک مثل راوړی شي. الله چیلنج ورکړی رونو چې زه د یو صورت مثل خو راوړی، په صحت کې، په بلاغت کې، په حسن النظم کې، اخبار عن العیب کې د قرآن مثل څوک نشي راوړی نو. او د الله کلام دی نه الله چاله د طاقت او قدرت ورکوي چې د الله د کلام په مثل دې څوک جوړ کړي. مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلی دی، وی چې کله دا صورت کوثر نازل شو دا یو لیکو په بیت الله باندې ویزان نو د شاعرانو ته چې ته یو کړی وی یا ورته ولیکې هغې پسې بله جوړی. یو شاعر ماښام او ماسخوتن راغی داسې ورته ولاړ دی چېرې دې پسې زه څه جوړ کړم، سوچ یې کو خو هېڅ یې ورپسې جوړ نه کړی شو. په دویمه شپه راغی بیا ورته ولاړ دی، سوچ کوي چېرې دې پسې څه جوړ کړم، هېڅ یې ورپسې جوړ نه کړی شو. په درېیمه شپه راغی بیا ورته ولاړ دی، سوچ یې کو چې دې پسې څه جوړ کړم، هېڅ یې ورپسې جوړ نه کړی شو. لاندې یې ورته ولیکل چې والله ما هذا قول البشر، زما دې په الله قسم که دا د انسان جوړ شوی کلام وي، که د انسان جوړ شوی وی خو ما به ورپسې څه جوړ کړی وی که نه، نو د انسان جوړ شوی نه دی نو زه ورپسې څه جوړ کړم. نو رونو قرآن الحمدلله ما درته وی په خپل اصلي شکل کې دا محفوظ دی. په هغې زمانه کې ډېر کافران چې مسلمانان شوي دي د دې قرآن د برکته، قرآن به اورېد ورته پته ولګېده چې دا نه سحر دی نه کهانت دی، هېڅ بس دا د الله خبرې دي، دا د انسان جوړ شوي خبرې نه دي، مسلمانان بشي. دغه الحمدلله په دې دوران کې هم یو عالم لیکلی دی، و یو زمانه کې فرانس کې د یو علاقې ډمان اخبار کې رالل چې د پلانکې علاقې ډمان دا مسلمانان شوي. وی د هغې اخبار په پته باندې د هغې ډمانو ځای ته لاړم چې معلومات به وکړم چېرې دا خبره څومره پورې دا حقیقت دی. وی چې هغه زه ورغلم هغې پته باندې مې ځان ورسم، هغې ډمانو کې چې کوم مشر ډم وی هغه ته مې چې وروره اخبار کې یو خبر راغلی دی چې تاسو مسلمانان شوی دا خبره څومره پورې حقیقت دی. وی هغه راته وی چې دا بالکل حقیقت دی. وی راته وی چې موږ مسلمانان شوي.
وی ما ورته وی چې ستاسو د اسلام سبب سره په څه وجه باندې تاسو مسلمانان شو. وی هغه راته وی چې زموږ د اسلام سبب قرآن حکیم دی. موږ یو ځل د یو مسلمانانو د یو مل سټیشن راړولې، په هغې باندې د قرآن حکیم یو صورت موږ واورېد. هغه چې موږ واورېد هغې کې ډېر لذت و، هغې کې ډېر زیات خوند و. وروڼه د قرآن کې الله ډېر زیات خوند یې ښودلی. ګوره یو خوشوازه قاري چې د قرآن حکیم تلاوت کې انسان له څومره خوند ورکوي که نه ورکوي. حالان کې هم دغه قاري دی د عربی یو نظم وایي که نه، هغه لذت په پکې نه. قاري عبدالباسط صاحب دا د مصر قاري تیر شوی دی. یو ځل یو عالم وایي ما ترې نه تپوس وکړه چېرې تا چې تر قرآن معجزه لیدله؟ وایي ما ته یې ویل چې یو معجزه څه کوي، په سوونو معجزې مې د قرآن لیدلې دي. وایي ما ورته چې یو راته بیان کړه. وی ما ته وی په هغه زمانه کې چې د مصر بادشاه جمال عبدالناصر وی ما ته وی چې دا جمال عبدالناصر یو ځل وروسته تللی رشیا ته. ماسکو چې کوم وزیر اعظم دی هغه سره ناست و، هغه سره خبرې اترې کولې. په دې کې ورته وزیر اعظم او صدر وی چې مړه دا مسلمانۍ او د اسلام دا خپل دین دی پرېږده، کمیونست دا سوشلیزم دا اختیار کا، نو دا خپل ټکنالوژي به زه مصر ته در منتقله کړم، ساینسي ډېره ترقي به وکړي ستا ملک. نو چې یو مسلمان ته وایي چې ته یې دا ایمان رونو پرېږده که دی بېلمازم دی خو دی په دې سوځي، ځکه ایمان غوندې نعمت الله دې زموږ نصیب کړي دی پرېښودو ته بیا څوک تیار نه. په هغه باندې دا خبره خو نه لګېد چېرې دی اوس د اسلام د حقانیت نه دی خبر. واپس مصر ته راغی. په دې کې یو 3-4 کاله تېر شو. وی ما پسې د بادشاه د طرف نه د جمال عبدالناصر د طرف نه سوال جواب راغی چې په پلان کې تاریخ به ځم وروسته او ځان تیار که ما سره به ځې. وی په هغې تاریخ مې ځان تیار که. وی خو حیران په دې وم چې نور کوم اسلامي ممالک ته دې هغې ته ځي، خو هغې ځای کې چې دې کلم تقریر او بیان کوي نو د خپل بیان نه مخکې په ما تلاوت کوي. د کاپیرانو په ملک کې دی په ما څه کوي، بیا هغه خلک چې هغه الله نه مني هلته به دی په ما څه کوي. خیر وی د هغه خبره مې ومنله. په هغې تاریخ مې ځان تیار کړ. د مصر نه رالم هغه ته سره وروسته ماسکو کې وزیر اعظم سره کېناست، خبرې اترې کېدې. موږ یو څو کسان مسلمانان یو، نور ټول کافران دي. د هغه وزیران دي، مقربین دي، په خپله هغه ناست دی د روس وزیر اعظم. وی په دې کې عبدالباسط اړو که وی دی ورته وایي که ستا خوښې نو دی به د قرآن حکیم لږ تلاوت وکړي. وی هغه د روس هغه صدر په دې خبره باندې پوه نه شو. وزیر اعظم هغه له عربي ورتله نه، په دې پوه نه شو. د خو ورته خیر په هغې ژبه کې وي خو هغه په هغې پوه نه شو. وی هغه ورته وایي چې ته څه وې؟ وی دی ورته وایي چېرې زموږ کوم پیغمبر دی او په هغه باندې الله کوم قرآن نازل کړی دی، نو که ستا خوښې دی به د هغې څه حصه تلاوت کړي. وی هغه ورته وایي چې ودې کې نو. وی ما ته دې اشاره وکړه چې تلاوت شروع کړه. وی دغې وخت کې ماړه کې وی چې الله نور کله چې زه تلاوت کوم ما ته مسلمانان ناست دي، نن خو راته هغه خلک ناست دي خو چې یو په قرآن پوهېږي نه په عربی. بل دا ده چې الله تا نه مني، قرآن نه مني، هغوی به اوري. یو څو کسان پکې مسلمانان دي. خیر وی شروع مې وکړه. وی د صورت طه نه مې شروع کړه. وی 2 رکو تلاوت مې وکړه. خاموشي د ټول چپ دي. وی چې 2 رکو مې برابر کړې او دا سر مې اوچت کړه، ټولو سرونه ښکته کړي دي. وی چې جمال عبدالناصر ته مې وکتل، وی د هغه د دې سترګو نه په دې مخ باندې اوښکې را روانې. عبدالباسط صاحب خشته اواز دی. وی خو چې دې خوا مې وکتل نو د روس وزیر اعظم د سترګو نه په مخ باندې اوښکې را روانې. چې دې خوا مې د هغه یو څو وزیرانو ته وکتل د هغوی د سترګو نه په مخ باندې اوښکې را روانې. وی خاموشي د ټول چپ دی. لږ ساعت پس جمال عبدالناصر د دغې وزیر اعظم نه تپوس کوي چې یو تپوس د نه کوم چې دا ده سوی په دې پوهېدی. وی هغه ورته وایي چې نه. ښه نو دا تپوس د نه کوم چې دا ودې جړل ولې. وی هغه ورته وایي چې په دې زم نه پوهېږم چې دا ما ولې وجړل. خو چې کله دې لګیا شو تا ورته وي او د دا تلاوت شروع کړه، تاسو ته تلاوت وایي، دی شروع کړه نو ما یو سکون محسوس کړه، ما یو خوشحالي محسوسه کړه، ما یو لذت محسوس کړه چې ټول جون کې مې چېرته داسې نه دی محسوس کړی.
غیر اختیاري زما قلب کې رقت راغې، نرمي پکې راله وړه مې نرم شو، غیر اختیاري مې د سترګو نوښ کې روانې شوې، زم نه پوهېږم چې ما ولې وجړل. نو دې قرآن کې رونه الله دومره اثر یې ښودی دی چې مسلمان خو څه کې د کافر په زړه باندې هم د اثر کوي. ډېر کافران ډېر واقعات دي قرآن یې اورېدلي دي، مسلمانان شوي دي، الله پاک یو لذت یې ښودی دی. نو هغې ډم ته د عالم وایي چې یاره ستاسو د اسلام سبب څه دی؟ نو هغه ورته وایي یاره یو ځل د مسلمانو د یو په رډیو باندې د مسلمانانو یو سټیشن راړولي، په هغې باندې د قرآن حکیم تلاوت موږ یو صورت واورېد، هغې موږ له ډېر زیات خوند راکړه، ډېر لذت و پکې، ډېر خوند و پکې. وایي موږ وایي چېرې داسې به چېرته نور پیدا نه شي. وایي بیا هم څه نورې کیسټې پیدا کړئ، وایي چې هغه مې اورېدې ډېر زیات خوند و پکې. وایي موږ چې په دنیا کې ډېرې ژبې دي، پښتو، اردو، انګلیش وغیره، وایي چې په کومه ژبه کې موږ ته غزل او لوبه را رسېدلې ده، وایي هغې سره موږ ساز جوړ کړی دی، هغه موږ په ساز کې غزل او هغه لوبه راوستې ده. وایي دغه صورت خو موږ راواغېشت، وایي موږ هغه په ساز کې راوسته او ساز هم ورسره جوړو. وایي ساز ورسره نه جوړېده، ساز کې نه راته، یو ډم هم ساز کې راولي، موږ بل هم راولو، بلکل ساز کې نه راځي. وسم پې اوس که ساز ورسره نه جوړېږي. وایي موږ وایي چې یاره په کومه ژبه کې ګانه ده، په کومه ژبه کې غزل دی، هغې سره موږ ساز جوړ کړی دی، هغه موږ ساز کې راوستی دی، اخر دا ولې ساز کې نه راځي، ولې ورسره ساز نه جوړېږي؟ وایي وسم پې وکړه خو ساز ورسره نه جوړېده، ساز کې نه راځي. وایي ټول ډمان کېناستو، مشوره مو وکړه. وایي موږ وایو چې د مسلمانان وایي چې دا الله پاک په پیغمبر علیه السلام باندې نازل کړی دی، او دا د انسان جوړ شوي خبرې او د هغه کلام نه دی، دا د الله خبرې دي. یاره دوی په دې دعوه کې رښتونی دي، ځکه د انسان جوړ شوی چې خو څومره ګانې موږ ته رارسېدلي دي، هغه موږ ساز کې راوستي دي که نه، موږ ورسره ساز جوړ کړی دی، ساز کې نه راځي، پته ولګېده چې دا د انسان جوړ شوی کلام نه دی. وایي موږ ته د قرآن حقانیت معلوم شو، دا زموږ د اسلام سبب و، په دې وجه موږ مسلمانان شو. ټول الحمدلله ووایي. نه الحمدلله رونو الله موږ له هغه قرآن الحمدلله را کړی دی چې دی کې الله هغه صفتونه رونو پیدا کړي دي چې دا صفتونه بعضې نورو کتابونو کې نه دي شته. هغه یو صفت ده چې قرآن الحمدلله په خپل اصلي شکل باندې الحمدلله دا محفوظ دی او دا به محفوظ وي. د مدرسو متعلق مولانا صاحب څه خبره وکړه، زموږ د خپل وس مطابق یو خبره وکړم، اگر چې بعضې کسانو چنده ورم کړه، خو زه د هغوی رړه دپاره به یو خبره وکړم. کتابونو رونو یو واقعه لیکلې ده، محمد ابن جریر طبري رحمت الله علیه دی وایي زه طالب وم، نور بمبرګي تنګ کړی، حقول نارو جهنم اشد حره، جهنم هغه اور به م په دې ګرمۍ ختمېږي، په ما خو الله سوري لا څه وخته پورې راوست. نورونو هغه یو هغې ځای کې مونږ سره خرچه ختمه شوه، وایي چې خرچه را سره ختمه شوه نو وایي مونږ سبق کتابونه هم ټپ کړل او بس هر سامان هم راواغېش، را روان شو چې کلي ته به لاړ شو، او بیا چې خرچه ځان سره راوړو نو را به شو. وایي چې کله مونږ را روان شو، وایي هغې ځای کې یو دوکاندار و یهودي، وایي هغه راته وایي چې طالبانو څه کوې؟ وایي مونږ ورته وایي چې مونږ سره خرچه ختمه شوې ده او مونږ واپس ځو خپل کلي ته، چې کله مونږ بیا خرچه راوړو را به شو سبق به ووایو. وایي هغه راته وایي چې تاسو خو نه شئ تللی، ستاسو چې څومره خرچه ده بس هغه به زه برداشت کوم. وایي مونږ ورته وایي چې ته یهودي او تا نه مونږ نه الو. وایي راته وایي چې ستاسو زما یهودیت سره سویمه ده، جنت تاسو منئ مونږ منو، جهنم تاسو منئ مونږ منو، الله تاسو منئ مونږ منو، بعض اصولو کې خو یو بل سره شریک یو. وایي مونږ ورته چې تا نه الو، وایي چې تاسو دې سره سویمه ده بس زه له در کوم که نه. خیر وایي کېناستو مشوره مو کړه، وایي په دې د ملګرو مشوره راله چې د دې یهودي دوکاندار نه به سودا قرض وړو او چې کله زموږ سبق پوره شي لاړ به شو، بیا به دله هغه یو کس راولېږو، هغه خرچه چې څومره م کړې هغه پیسې به ورکړو. وایي د هغه نه به م سودا وړه، وایي هغه سبق هم چې کله پوره کړه هغه له ورولو مونږ ورته وایي چېرې تا څومره پیسې په مونږ جمع شوي دي؟ وایي هغه وایي چې د څه پیسې؟ وایي مونږ ورته وایي چې دا مونږ د نه کومه سودا وړې ده. وایي هغه وایي چې ما خو نه ده لیکلې. وایي مونږ ورته وایي چېرې دا خو دله مونږ راوړو. وایي چې نه ما دله په دې نیت درکړې نه ده چې دې تاسو نه واپس والم، ما نه ده لیکلې ده، زه د نه بلکل نه علم ځای. وایي بس مونږ را روان شو. وایي 12 کاله پس تقریبا مونږ او زما هغه ملګری چې ما سره په طالبیه کې ملګری
وی منګه لاړو حج له د بیت الله مبارک نم طواف کو الله دې بیا طوافونه عمرې او حجونه جاري کړي وی طواف هم کو الله د حرمینو حفاظت نصیب کړي وی طواف هم د بیت الله نه کو وی په دې کې مې دا یهودي دکاندار صحیح وخت هم پکې ډېر تېر شوی 12 کاله وی دې ملګري ته مې چېرې دغه پلان کې دکاندار نه دی وی دې ما ته وی چې ولې نه دی وی چې طواف هم خلاص که ورلو ورسره کېناستو وی موږ ورته وی چېرې ته هغه پلان کې دکاندار نه وي راته وی چې ولې نه وی موږ ورته وی چېرې ته یهودي نه وي چې ولې نه ما ته خو الله ستاسو په وجه مسلماني او اسلام نصیب کړ وی موږ ورته وی چې دا څنګه وی راته وی چې ستاسو هرچا مې د سبق برداشت کړه نو زه د شپې تاسو لاړې زه د شپې ودیم اوس خوب وینم چې خوب وینم زموږ د ټول کور کې رڼا ده خشته ښکلې رڼا ده وی په دې کې مې د مسلمانانو پیغمبر چې اوس وی زموږ هم پیغمبر دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې ولید وی چې خوب کې مې ولید وی ما ته وی چې ستاسو د هدایت فیصله شوې رونو د دواړو جهانو سردار مبارک چې په خوب کې ولید په رښتیا د خوب کې ولید ځکه حدیثو کې راځي رسول الله مبارک وی زما په شکل شیطان نشي راتلی بعضې سړی وایي یاره ما خو داسې لیدلی بل وایي ما داسې لیدلی نو ګوره ما ته رامخې ته را ګیلاسونه پراته دي که په دې ګیلاس کې اوبه وي نو تا ته به یو شان ښکاري خو که دغې کې د اوبه وي نو د دې نه هغې ته ورواړو تا ته به بل شان ښکاري که شین ګیلاس کې واچولې ته به شنې ښکاري او که زیړ کې واچولې به ته به زیړې ښکاري حالانکې هغې اوبو کې سره فرق راغلی دی نه ګیلاس کې فرق دی دغه رنګې چې څومره ستا باطن صفا وي هغه به رسول الله مبارک خوب کې خشتی وی د دواړو جهانو سردار مبارک ماته وي چې ستاسو د هدایت فیصله شوې ده او زمونږ د طالبان وي تاسو یې راته یاد کړئ چې د هغوی په وجه د هغوی خرچه هم برداشت کړې ده خیر وی سارې چې راپاڅېدم وی ښځې مې راته وی چې ما خو بېګا داسې خوب لیدلی بل کس وی ما داسې خوب لیدلی وی من کور کې 19 کسان یو خوبونه م لیدلی وو 19 کسان الحمدلله مسلمانان شو او نن هغه 19 کسان چې کوم دی موږ راغلي یو دې ځای کې دا د بیت الله تاویږو طواف کوو نو دا ولې رونو دا د یو مدرسې د طالبانو خرچې برداشت کړه رب ذوالجلال د هغې طالبانو د خرچې د برکته د ایمان غونتې نعمت رب ذوالجلال 19 کسان له یهودیانو له ورکړي د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کېني یو کس دی بل نه او الله فیصله د هدایت کړې د خبره ختمه ده نو چې دې مدرسو سره رونو موږ تعاون کوو او دې سره موږ امداد کوو دې طالبانو سره نو موږ له خو الحمدلله د ایمان نعمت را کړی دی انشاءالله د دې د برکت نه بې ځان سره د محشر میدان ته م یوسې قبر ته به م یوسې انشاءالله الذي جنت ته به م یوسې که خیر کو به مدرسو سره تعاون کنه بالکل به مدرسو سره تعاون کوو دا الله احسان برونو دا منو دا به نه وي چې ما دومره احسان هر څه د الله دی د الله احسان برونو دا منو خرونو دې ماشومانو ته وګوره دا چې پټکي په سر دي تقریبا 400 که څونه ماشومان دلته سبق وي الحمدلله نن ډېرو کورونو ته د قرآن رڼا رونو دا وردن نشوه دا د مدرسې د برکته او د مفتي شاهزیب صاحب د خدمت د برکته الحمدلله د هغه سره نور ملګري دا د هغې د برکت نن د دې ماشومانو ګوره د والدین نوم چې غیشتلی کېږي والدین یې خوشحاله دي چې خفه یې نه تپوس کوم زما په خیال جوړ نور خوب وروسته دی یاره ملګري تنګ دي بس دا خبره زه را مختصر کوم جی بس کومې خفه دي که خوشحاله دي خوشحاله دي که نه نن عزتمند دي که ذلیله دي عزتمند دي رونو ولې د قرآن د برکته نن دا والدین دا عزتمند دي ولې آواز وشي چې پلانکي د پلانکي زوی په ناظره قرآن حکیم ویلی دي د پلانکي زوی چې کوم دی دا قرآن حکیم دا یاد کړی دی دا د دې قرآن سره د نسبت د برکته نن دا والدین عزتمند دي خلک به کورونو کې مبارکۍ ورکوي دلته به مبارکۍ ورکوي بچي هم قدرمند دي دغه رنګې بیا رب ذوالجلال په ورځ د محشر هم عزتمند کوي انشاءالله چې کله د قیامت ورځ شي رونو دا انور به 1 میل په اندازه راښکته شي ده
د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دې جهنم کې به اویا زره واګي اچولي اره واګه به اویو زرو فرشتو نیولي د فرشتو وجود ماغوندي او تاغوندي 5 شپږ فوټه نه دی هغه فرشتې چې حاملین د عرش دي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وایي د دې اوږې نه تر غوږ د پوسکې پورې د هغوی د 200 کالو مزل نو دی جهنم کې به اویا زره واګي اچولي اره واګه به اویو زرو فرشتو نیولي د محشر د میدان ته به راکاږي نفسي نفسي به هر انسان سره د خپل ځان غم به څوک به د ګیټو پورې خولو کې ډوبي څوک د کونډو پورې څوک د نامه پورې هر سړی به خپل غم لټوي څوک به یو نیکي چاله ورني په دغه ورځ دا د قرآن حکیم سره چې چا نسبت د قرآن یې ویلي د قرآن یاد کړی دی او قرآن باندې سترګې لګولې دي که بینایو که نابینایو خو داسې به یاد کړي نو د ده را والدین به رب العالمین راولي د ایرګونو د کروړونو د لکونو خلکو په مخ کې به دا والدین راولي او د دوی نوم به واغېشتلی شي چې پلانکې د پلانکي پلار نو بیا چې دا راوستلی شي د الله په حکم د دواړو جهانو سردار مبارک سوی و یو تاج به ورته په سر کړي شي هغې تاج کې به څلور ملغلرې لګېدلي هر طرف ته به ملغلرئ او هره ملغلره به د انور نه زیاته رڼا کوي لکه د انور چې ستاسو په دې کور او په دیوال کې رسول الله مبارک وي دا روخي راښکاره شي څومره رڼا کوي نو هره ملغلره به د انور نه زیاتې رڼا کوي څلور ملغلرې به لګېدلې وي نو د ده د والدینو له به الله عزت ورکوي نو دا د عزت او د رڼاګانو دا تاج به د والدینو ته رب ذوالجلال د دې حافظ د برکت الله په سر کې ده نو تاسو نه تپوس کوم چې بادشاه یو انسان له عزت ورکي بیا ذلیله کوي نه د جنت ټیکهدار ګورې نیم خان اسې د الله رحم ته ګورم نو خبر دویم اعزاز او عزت دا ورکي چې که خیر د جنت هم د قرآن د برکت انشاءالله د عزت مندي ده یو حافظ د لسو کسانو شفاعت یو د قرآن او یو شهید دا به د یو کسانو سفارش کوي او یو عالم دا به د خپلو شاګردانو سفارش کوي مفتي شفیع صاحب لیکلي دي اگر که د اسمان د ستورو مړولي شاګردان په دې به اکتفا نه کوو بچونه به عالمان جوړو ګورئ دا به نه وي بعضې خلک وایي چې زوی مې مولا شي نو دا خوري بس او سکي بس او دا به وظیفې غواړي نه علماو له الله خشته ښکلي رزق الحمدلله ورکوي چې کوم کور کې د قرآن پاک حافظ دی د هغې کور روزي به الله پراخه کوي مولانا روم صاحب یو واقعه لیکلې ده و یو سړی نو هغه توتي ساتلی توتي او عطاري بازار کې دوکانو نو دا سوروزري توتي خبرې هم کوي نو خبرې یې ورته ښولې وي نو خلکو چې به اتر غشتل نو دی به راغی نو هر سړی به راته نو د عطاري نه به اتر غشتل نو د توتي سره به خبرې مو د نورو دکاندارانو دومره کار نه کېده چې څومره د توتي والا دکاندار کار کېده بعضې وخت کې به ماشومان هم مورته وي په ژړا به شو بابا ته وایي چې موږ د توتي خبرو له بوځي نه الحمدلله زموږ پښتانه خو په ښځو باندې ښه تکړه هم دي که نه نور خو ته پته را پوه شوې که نه نو ښځې به هم خاوند ته یاره داسې پروګرام دی زه بس دا ماشوم بوځه توتي سره به خبرې مو کړي او موږ له به زه خوشبویي مشبویي هم راوړې په تا به هم لګي ستا به هم طبیعت ښي هغه به وایي زه لاړ به شم توتي له به خلکو پلیم راوړل او چا به بادام راوړل او چا به اوس کې هم راوړې د توتي خوراک هم د بار نورو دکاندارانو وی چې دی را سره څه چل کړی سړي توتي ساتلی ټولګاه خو په هغه باندې ورمات د رب ذوالجلال شان ته ګوره یو ځل د دوکاندار نه د توتي د پنجرې نه بار پاتې شوی دوکان یې بند کړی دی په لاره باندې چې په بازار کې پیشو تېرېده میو یې کړی دی چې توتي دی خوا د پیشو اواز واورېد چې میو بس هغه پړکونه شروع کړ چې دی خوا پیشو پېښ شو چې دوکان کې غوسې دی هغې بل میو توتي نور هم پړکونه شروع کړ چې دی خوا به د پړکونه واله غمړه پیشو میو زیاته بس هغې پړکونو سره شیشې را پرېوتې خو چې کړنګار شو توتي نور هم پړکونه شروع سار چې دوکاندار راغی چې ویې کتل بلا دا ترو شیشې ماتې پرتې دي اوخو دا څه غلطي شوې دا خو توتي د پنجرې نه بار پاتې شوې دی خو بلا تاوان راله کړی سپلی راواغېشت او توتي پر یې سر باندې و ټکه 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 په مزې و توتي په سر ګنجې توتي خفه شو چې دا دونه دی وویلم په سر دې ګنجې کړم بس خبرې نه کول چې ګاګ به راغې توتي سره به خبرې کولې توتي به خبرې نه کول
دکاندار به ډېر زیات وس کو چې توتي خبرې وکړي، خو بس هغه قسم خوړلی او پښتنو خبرې کولې نه کولې خبر. یو ځل چې ته په لاره باندې سوالګره تېرېده نو هغه چې سوال کو نو چې توتي ورته وکتل نو هغه په سر ګنجي، نو دا توتي ورته یې معلومیږي لکه چې تام د مالک شیشې ماتې کړي او په سر یې ګنجې کړی، په ځان یې قیاس وکړ. دغې وخت کې هغې خلکو وی چې موږ بتلو خو د توتي سره به هم خبرې کولي، توتي خبرې نه کوي، نو دلته ولې اترنالو چیغلی ځو. د هغې دوکاندار هغه دوکان په ټپه باندې ودرېد، کار یې بلکل نه کېده. یاره وایي دا خو زما دا دوکان د دې توتي را برکته چلېده. بیا ورته پته ولګېد. نو رونو دا د قرآن حکیم د حافظ او دا عالم رونو دا توتي خان دی به ټک کارم نه کوي، خو ستا د کور روزي چې پراخه یي د ده د برکته به الله پراخه کړي. که ته زمینداري کې د ځمکې نه دانه را زرغونډولو والا څوک دي رونو؟ الله. که ستا د کور پریشانۍ الله پاک ختموي او مصیبتونه ختموي رونو، هغه څوک ختموي؟ الله. د دې توتي د برکته ده ته په سپک نظر مه ګوره. دا مو چې بچې به مې څه کوي، رزق څوک ورکوي؟ الله رونو رزق ورکوي. ګوره د خارونو د دې مرغو د بچو ته وګوره، دا د غنم دانه خوړی شي، تاسو نه تپوس کوم خوړی شي؟ د جوار دانه خوړی شي؟ نشي خوړی. او چې کله دا خارونې او دا مرغې په دې جالو کې انډې واچي د بچو ورځې رالي، دا خو د غنم او د جوار دانه نشي خوړی. دا مور به الاخر راوړي څه به کوي؟ دې پټو ته وګوره، رب ذوالجلال ورته پټي د مولخانو نه ډک کړي. څونه مولخان د دې بچو ورځو کې راشي؟ هغه لا دنیا ته مه بچې نه راغلی، لا انډه په جاله کې پرته ده چې الله یې رزق پیدا کړی دی. نو چې دوی له الله رزق ورکوي، نو بیا مسلمان له او بیا د قرآن حکیم حافظ له او بیا عالم له چې علم یې وکړو قرآن یاد که په هغه به الله رزق تنکي. دا ستاسو عقل لري؟ نه، د هغه رزق به رب ذوالجلال نور پراخه کوي او نور دا بیماری تکلیفونه دارونو دا په هر چا راځي، دا په ما هم راځي او په تا به هم راځي او په بل به هم راځي. نو خپل بچي دا به د قرآن حکیم حافظان جوړوي، د خپلو بچو نه به علما جوړوي. قو انفسکم و اهلیکم نار. دې دنیا په اور ستاسو د بچي رونو نشي پیرزو، د آخرت د اور نه به هم دا بچي بچ کوو. په کومه طریقه به بچ کوو؟ دا به مدرسو ته راولي. موږ درته دا نه وایو چې ډاکټر ته مه جوړوه، انجینیر ته مه جوړوه، نه، ډاکټر او انجینیر هم ته جوړ کا، دې خوا د قرآن پاک حافظ هم ته جوړ کا. کنه زموږ په چارسره کې یو ډاکټر دی، رزړه ډاکټر دی، الحمدلله عالم هم دی، پټکي والی عالم هم دی، سیکنډ ټیم کې مدرسه کې درس هم کوي. مردان کې یو کس دی زموږ سره تعلق دی، زموږ د شیخ صاحب تعلق دی، ور سره ډاکټر دی، هغه ډاکټر دی دغه کې پروفیسر دی، درس کوم کوي، ټیچینګ هم کوي لکانو ته، او کلینیک هم چلی، غټ دغه دی، بلا مریضان دي، او د ماښام کې د ماسوتن نه پس خلکو ته ترجمه هم کوي. نو موږ دا نه وایو چې د زوی نه ډاکټر او انجینیر مه جوړوه، د قرآن نه ور سره لرې کوه. الحمدلله د سیکنډ ټایم مدرسې شته، سیکنډ ټایم کې پې وایه، او که نه سکول پې وی او سکول پې وایه، د هغې نه پس د مدرسو کې داخل کړه. وګوره که نه شیخ صاحب راغلی، محترم صاحب د هغه د زندګۍ ته وګوره، ستاسو ښه پېژنې، الحمدلله د عمر کې برکت پیدا کړي، څومره ښکلې زندګي تېرېږي، څومره د عزت زندګي الحمدلله د علم د برکت الله د هغه تېری. د هغوی د کورنۍ ته وګوره، د علماو ته وګوره، د علم د وجې نه انسان قدرمن کېږي. رونو د علم د وجې نه د انسان رزق پراخه کېږي. په دې نیت یې مدرسه کې مه داخله وه، داخلو مې چې د لوی رزق مې پراخه شي، نه، دغه نیت د دې نیت به ګورې صحیح ساتو. نو بچي به څه کې داخله وو؟ دا په مدرسو کې ګورې. بعضې انسان به سړی به اره بچي را واله 40 روپۍ یو غونډ خو راله راوړه، یو سیرګټ خو راله راوړی، قمقل سړیه، ستا دا ګمان دی چې زه په زوی سیرګټ راوړم او زه په نسوار غونډ راوړم او زه بیا کوم، زما بچي بیا نه کوي. دوکه نه شي. ګوره بچي چې جومات ته ځې، ځان سره جومات ته ماشوم بچی بوځه، په خپل هم ځه، ماشومان بچیم بوځه. دې تا ته ګوري چې ته څه کې، هغه به دې هم کوي. د خپلو بچو تربیت دا په احسنه طریقه باندې کوو، ته به هم خوشحاله، کور والا به هم خوشحاله، خاندان به هم خوشحاله، چې الله خوشحاله رونو موږ به خوشحاله. او کنه مال او دولت زیاتی، خو چې رب العالمین خپی کنه، خوشحالی بیا رونو دا نشته. خلک لګیارې چې مدرسې په کومه طریقه موږ ختمې کړو. مدرسو سره به رونو تعاون کوي. دې چت ته وګوره، دې ته شوبې که نه، دا چت باچور غواړي. د خپلو کورونو کې تاسو لګیا کارونه کوي، که یو سړی د خپلو سوپیدارو یو غاړه دی له خرڅه کې څه چل به وشي؟
که فرض که مثلا یو ښځه د دواړو جهانو سردار مبارک له په ښځو د غاړو نه کالي ورکول به که چندک یو ښځه یو توله کالي ورکي پیش به خپله مالکه ده خاوند سره د مشوره وکړي انشاءالله خوارېږي به پې نه بچو ودون له قرضوي که نه قرضوي دی دا بلا خلک یې انشاءالله چې تاسو 15 بورې او 10 بورې سیمټ والې هم به پې دا که خیرې دا جوړه کړي او د الله احسان به ومنه یو 2 رکعته نفل به وکړي چې شکر دی الله پیسو ورکوونکي څوک دی الله دا د الله احسان دی چې الله تعالی درم کړي او ستا په لاس الله مدرسې او جومات له ورکوي ثواب په الله تعالی درکوي پیښه به که نه نو مدرسو سره به تعاون کوو تاسو به هم ستړی یې ځکه ډېر وخت علما راغلي دي هغوی ته بیانونه وکړل او ما چې کوم دی خپل دغه ته مو کتل نو د مانځه هغه ټیم هم پوره شوی دی پیښه پې او ما خو انشاءالله ولذیزه دوی راته ویلي بیان به وګوت کې ما خو زه به یو ګنټه بیان به راله کې هغه ټیم هم پوره شوی او نور به ملګري هم تنګ کړي وي الله دې په دې خبرو